अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا ومؤكله رواه مسلم والنسائي ورواه أبو داود والترمذي وصححه زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ بقری 215 نمبر آیات لستو دارنگ یو حدیث دا احادیثو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیثو مبارکونا دا اللہ رب العزت دربار کی دعا گوئم یا ربا ماتا دا حق سچ رختیا ویلو توفیق را نصیب کے او بیا مالا اوریدن کلا پا اغید عمل کل توفیق ور نصیب کے موضوع آیات چه مولستو دارنگی حدیث چه مولستو
نو هغه موضوع ده د مسئله سود. چې دا سود یو ډیره ناکاره ګناه ده، عظیم ترین گناہ دا، او پا معاشرہ کی نن دیر عام دا، که دا پیسو والا خلق دی، که غریبانان دی، که زمیندار دی، او که تجار دی، که بارگینیان دی، نو اکثر خلق په سود کې لګیا دي، او ډېر خلق خبر نه دي، جهالت کې پراته دي، او بعض خلق خبر هم دي او بیا هم کوي. ځکه کم نی خبر آئی به خبر شي، الله دې مونږ ته چې کم را نشوي هغه به توبه وباسو، آینده به هغه نه کوو. آیات چې ما کوم لسلو دی کی وی الذین آغا کسان یاکلون الربا چې خوری مال د سود لرا، لا یقومون دی بنرا پورته کیگی الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. پرز د قیامت چې د قبر نه را پورته کیږي د هغه خلقو په شان برا پورته کیږي چې هغه شیطانانو سرکش پیریانو ګډوډ کړي. هغه حالات تاسو کتلی په خپل اختیار کې نه، خله کګه وګي، مشاهده ورانی، لاسونه ورانوي، خپي ورانی وي، داسې د لیوانو په شکل ګډوډ بے هوشۍ کې بدا سړی د قبر نه اللہ دیتے امان رکھی. دا سے حالت کی سدخور برابر تکی، او داولی وَإِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا دا دی وجنا انما البیع مثل الربا، چری خلق و بخلوی دا مولیان سلی گیا دی. خو بیا تجارت اغسطل و خرسول و دا دی چول سود وی دا یو شیرنو، ای کم نفر و دی کم منافر دا منافره دای راته وای چې سود دا یو شعر په خوانه دا خبرې دي، خلکو پړاو کړي نه دي. دا ساده بولی دي قالوا انما البيع مثل الربا، حالان کې واحل الله البيع وحرم الربا، حلال کړی دا الله بيع تجارت اغستل خرڅول، وحرم الربا حرام کړی دی سود لرا. اذان سره یو قانون یو خبر یاد وساتئ، کم شی چې الله حلال کړی دی د تمامي دنیا مفتیان هر سوچ را پاسی مدرسو والا پیران بزرگان، خو چې الله حلال کړی سو کې حرامولې، او کم شی چې الله حرام کړی دی تر قیامت پورے اغسوک حلالولے. الحلال بین الحرام بین، حلالم سرگندی حرامم سرگندی، اس سوک حلالول و حرامول کولے. مونگ دین کامل لے، دینی کامل لے. اللہ وی حل اللہ البیع وحرم الربا. دیو جی احادیث دی بارک ډیر زیات راغلی، آیاتونم د قران کریم ډیر بار راغلی. الله یمحق الله الربا ويربي الصدقات، مٹاوی اللہ ختموی اللہ مال د سود لرا، ويربي الصدقات او زیاتوی اللہ مال د خیر خیراتونو د صدقو. اگا اللہ سے واقعی دارنگی قرآن کی گن آیاتون راغلی د سود پا خلاف، دارنگی احادیث دا اللہ دا پیغمبر راغلی
لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ. لعنت ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سود خورن کی او سوک چی پچا خوری، یعنی سود کولو والا او سود بانی او سیز ورکولو والا دوار بانی لعنت دے. یو سڑے جی سود کئی یا سود بانی پیسی اخلی دے ټول عمر دا اللہ دا پیغمبر پا لعنت کا کڑ دے. اللہ پیغمبر خیری کڑی چی لعن اللہ، لعنت دا اللہ دی پا دا. نن ټول معاشره په سود کا کړه، خلک کوئی د رحمت فیصله نه راځي، یو عذاب دی او بل راځي، یو عذاب دی او بل راځي. ټول معاشره په لعنت کا کړه، د پیغمبر په خیرو کا کړه. کم سے کمی دعاګانی چې کړي هغې د لاندې موږ نه راځو. نظر الله عبدا سمع مقالتی، تراو تازه دی اللہ ساتی آغا مخلوق چی زما خبر اوری رڑکی ورطا زیور کئی. اس دا اللہ دا پیغمبر خبر سوک اوری، جمعی تم خلق لیٹ رازی، درس تم خلق لیٹ رازی، چرت نور سے دینی مجلس وی خلق آخری اختتام ترازی سوک اوری. نن دا دعا چی کمی دعاگانی کڑی اگی دا او کم چی خیری کڑی لعنت قانون یا مونگ دیر خکو. نن معاشرہ کے اوگو رسود عام دے. اللہ پیغمبر وی لعن اللہ، لعنت دا اللہ دے. اے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن مسعود وی لعنت وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فا اغچا سوک چی سود خوری او سوک پی خوری، سوک چی سود اخلی او سوک ورکی. بلکہ وزداد فیہ وشاہدیہ وکاتبہ. بعد خلق اس کو غٹ غٹ سودی دا غدی لین دین دے لکن روپئی دی وی استام فروشم پکراولا، دو گواہانم پکراولا، وشاہدیہ دا سود پا معاملہ کی چی سوک گواہی کئی، شادی کارٹ تیلے گواہی کئی، پدم لعنت تے. کم سڑے چورت استام لکی پدم لعنت تے. پدی پیسورو لگا چی دا سود معاملہ دا وید استام نلکما. کتاسو گواہی تراولی وی ما گواہ کو پکی ما اقبل کار کوا. اللہ پیغمبر سور خبر نے انکار کرے. نعمان ابن بشیر خپل زیرہ وستے دے ورطوئی اخور کوما حبیبا تا پی گواہ کوما. اگد حدیث تیرا اللہ پیغمبر ورطوئی زد ظلم پا گواہی کی نشرکی گما. تم ورطوئی زد پا دی گواہی کی نشرک رمال نرازی زما چی کمرد اکبر نرے آقا بھئی چی تالا پارا زخپل آخرت نشم غر کولے. آخرت کی ہو بیا ما سر تنی، قبر کی بتنی بیا ما سر. دری وجہ نے لعنت ویلے پا سود خور بانی، سوک چی سود بانی پیسے اخلی یا پٹے اخلی یا تخم اخلی ارس چی اخلی یہ ورکی نو دا ٹولو بانی لعنت تے. اور اس تفصیل لرازم خواہ، رست تفصیل لرازم اوے دا سود پا آغا گناہونو کے رشد اللہ پیغمبر فرمائی اجتنبو، زانونا بچ کئی. دا وہ گناہونو کے انسان ہلاکئی باغی کی یو سود دے، باغی کی یو سود دے. دارنگی حدیث کی لا سے راضی اللہ پیغمبر رہی القضائم الصبر لیکن اپنی باقی کی یو گناہ اپن ربا دین سود مال پڑھنا دام پرویو گناہوں کی رویونا. اے سمریت جلب رضی اللہ تعالیٰ کون روایت دے قال دے فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رأیت لیلت رجلین اتیانی فاخرجانی الى ارض مقدست.
دو ملائک را دو کسان راغل د شپې زیدان سر روان کم ویوستم یوزم کی پاکی تا یو مقدس سرزمین تے بوت وی آلتا چلالم فانطلقنا حتی اتینا علی نهر من دم فیه رجل قائم د شپې وینم خوب کې ملائکو روان کړی دی یو د وینو نهر دی یو سړی په میس کې ولاړ دی بل سړی اړخ ته ولاړ دی د دې وینو پرې خوټ کېدلو کې دا سړی را روان دی کله اړخ ته چې راشي نو دا اړخ والا سړی په دې کاڼي باندې ولي په دې خوله او واپس یې هغه میس ته ورسوي فرده حیث کانا کم زی کے چی پمیس کے او اغزی تے واپس رسی وی دغه شاندے بیا را روان شي پدې سختو کې تر دې چې اړخ تر ورسی وی دوباره بیا ولی بس دا کار د سره شروع دی فقلت د الله حبیب وی مالی کسانو ته وی ما هذا الذي رايته في النهر دا اوږد حدیث ته امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی لیکن نور صداګانی وی ماره ملائکو ته وی دا سری په دې نهر کې دا سما مل شروع را قال وی آکل الربا دا غړون کې د سود دی چې دنیا کې بده د سود مال خړلو دا آغا سڑے دے رواہ البخاری دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے دے دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے دے دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے دے نورم گن احادیث علماء کرامو دلتا ذکر کری پدی باب کی یو حدیث عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیغمبر فرمائی الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ من 33 زنیتا یزنیہا فی الاسلام یو روپئی د سود سوچ کوئی خان یو درہم یو روپئی د سود چی چاو خوڑا چاوا غستا چا چالا ورکا پا سود بانی یو سوچ کوئی خان زرگون لکون پری رہی ما طرف لسوچو کئی یو روپئی نو یہ یو روپئی چا چالا ورکا نو د دری دیش زناگانو ندا سیوا گناہ دا یو سڑے دری دیش کرتا بدکاریو کا بل طرف تا یو سڑی پسود یو روپئی واغستا یا یو روپئی ورکا نو داغا یو روپئی دمرلوی جرم دے چی د دریو دیش بدکارو نسیوا جرم دے زمونگ معاشرہ کی د بدکاری خلق لډیر لوی جرم ښکاری خدا سود اړو چاله ګناه نه ښکاری ویم درته چې سود څه دی او زمونږ په دې کلي کې کم سود کېږي راځم درته دا ټول زمیندار په سود کې لګیا دي چې یو روپۍ د سود اغستل خوړل ورکول د دواړو جهانو سردار فرمائی د دریو دیشتو زناگانو نه زیاته گناه ده دا خو پرې د بل حدیث درته وسوید بل حدیث درته ویما یو بل حدیث درته ویما قال عبدالله الربا 72 حوبا یو روپئی سود باندې ورکول یا غستل
وی دا دی گناہ سمرہ دا 72 درجے 72 درجے 72 درجے اصغرها حوبا آغا 72 درجے سمرہ دا وردا ہر چیز کی تفاوتی درجی ہوئی کنا دا 1 نمبر دا 2 نمبر دا 3 نمبر دا خشیر دا 2 نمبر شیر دا بیا دیر اعلی کمزور شیر وی اغا کمزوری درجہ دا سود صدا وی کمن اتا امہو فی الاسلام وی اغا 72 درجہ دا صدا لکه چې سړی سره د اسلام نه خپلې مور سره بدکاري وکړي د هغې څومره ګناه ده هغه یو او یا نورې پرېږده هغه الله ته پته ده چې دا لا څه قسم د دې سزا ده او څومره بدتر کار دی دا سود هغه 72 درجه د الله پیغمبر وایي داسې دا که من اتا امه فی الاسلام نن تاسو ګورئ خلک بینکونو نه هم پیسې راخلي خلقو نم راخلی اور اس صورت سود کاروبارو نوے موسیو شیخا لن مختصر در تویما چی دا معاشرہ کی سود چالو دے او دی لڑو سو گناہ نہ ہوئی ہر سڑے پینے مڑا مجبوری دا او کاروبار دے دا خواہش او دا لذت دا پارا مونگ پا سود پیسی راخلو گینی بوجھے اڑو دا پارا دا ڈبی دا پارا خلق بر تفریدر کی خلق بر مانی اڑو رخمی دا تبوالی او دا زمون کمی پیسی چی راخلو دا دا لذت او خوند دا پارا او دا دی بچو دا پارا سبا پا قبر کی دا بچی بدر سدنی دا لذت دا دنیا بای دا سمرا چی مونگ پا سود پیسی راخلو دا لذت دا پارا او ایم درت دا اغا 72 درجه دا یو او یا درجه نوری پاتی دی او هغه دومره لوی دی چې د هغې پته الله ته ده خو ما او تا په ذهن کې د مور سره بدکاري څنګه ده که چاو که ولوې که نه په دې سره دومره لوی راته ښکاري چې به یې سر یې ولو که نه ولو کافر راته ښکاري که نه ښکاري که چا داسې وکړ دا هغه 72 درجه د سود ده چې دې سره یې برابر کړي دا یو او یا لا پرېږده چې دا سود څومره لویه ګناه ده دا سود څومره لویه ګناه ده دا خو یو دورو څه خلکو کې شرافت یو عالم واقع بیانوي وایي یو سړی راته راغی وجیب صاحب په چغو یې وجړل ایمه خیر شاه جي صاحب وی چې مسله مې واورېده او ما سود کړی دی او دا تا چې کوم وي نو ما سره مس کېږي او که نه کېږي اوس خلک وایي چې ده سره کېږي او که نه کېږي هغه په خپله جړل چې زه دې صف کې ودرېدی شم که نه شم ودرېدی دا ته چې څه وې د الله پیغمبر چې څه وایي نو آیا زه دې صف کې ودرېدی شم ما زما مونځ به وشي د دې خلکو هر سوار څه ولې تباه کړو هغه ورته توبه وباسه الله معاف کوي که په سود دې سره ورکړي هغه معاف خپل سرمایه راواله سود پرېږده بعضې خلک یې سودي کاروبارونه کوي سودی لین دین کوي دې نه ځان ساتل داسې خلکو نه ځان بچ داسې خلکو سره شراکت هم حرام دی اسلام معلومه داسې خلکو سره قرباني هم نه کېږي داسې خلکو سره نورې خبرې هم نه کېږي دای سره که لین دین کې ستا مال به هم د سودي ستا هر څه به هم د سودي او هغه درته رستو ویم بیا وی ودرهم من الربا اشد من 37 زنیتا اور 1 درہم سود کا گناہ کچھ اوپر 30 زنا سے زیادہ بدتر ہے یو روپئی د سود وی داس د پاس د دیشتو زناگانو نا بدتر دا د دیشتو بدکارو نا بدتر روپئی د سود نن زمون کورونه د سود د پیسو نډک دی زمون کاروبارونه د سود د پیسو نډک دی د سود هغه د پیسو نډک دی او ګڼ احادیث پر ته نور مهمه کا ژوندو بلی جمعې ته د سود بارک خو د سود مشهور یو 15 قسمه دي د سود مشهور یو 15 قسمه ورته وایم بیا به نور بلی جمعې ته ځکه ټیم کم دی
یو قسم ربا د قرض، ربا د رهن، ربا د شراکت، ربا د نسیه او ربا د فضل. اے ربا د قرض څه ده؟ تاسو پویم، تاسو به 15,000 وي، موږ په دې څه پوه شو؟ اوس مو پویومه پښتو کې. ربا د قرض دی ته ویې 1,00,000 روپۍ ما راواغستې دې کاکا له مې ورکې چې یو میاشت بعد به دا مال راکې، خو که میاشت بعد دې را نه کې بله میاشت لیټ شي نو 1,50,000 به راکې، که 2 میاشتې لیټ شي نو ما ته به بیا 2,00,000 راکې. قرض پسې قرض دا خلک کوي که نه کوي؟ ورکې وی 10,000 به سیوا راکې ګوره بیا، یا پیسې در کومه قرض خو ماله به 10,000 ربا د فضل کې رسو ورته نه یو میعاد پورې پیسې ورکې او بیا ته زیاتی غواړې نو دا سود دی. دا خو ټول خلک پیژني. دویم ربا د رهن، په دې کې زموږ علاقو کې خلک ډیر گیر دي. ربا د رهن دا دی ما تا سره مثال په طور دا موبایل دی یا ګړۍ ده یا ځمکه ده، دا مې تا سره ګاڼه کې خود تا نه پیسې اخلم خو ته پتا مې اعتماد نشته، ښه نو زه به ورسره داسې ګاڼه کېدم. ګاڼه کې خودل جایز دي د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصغرا د یهودي سره ګاڼه کړې ده د 2 سرور بشو د پاره. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د هغه د مرګ نه بعد راغستی. دا شی به تاسو بر علاقو کتلی ګاڼه خلک کوي که نه کوي؟ ځمکه ګاڼه کوي که نه؟ پیسې والی وي دا ځمکه به تاله څه کم ګاڼه در کوم 1 کال 2 کاله. اوس سود پکې راغلی چې کوم ځمکه تا سره ګاڼه شوي، کوم موبایل ګاڼه شوی، کومه ګړۍ ګاڼه شوي یا بل څیز، نو په دې به ته فایده نه اخلې. په دې ځمکه کې به ته کرونده نه کوې چې تا له بار سره راځي دا تا سره ګاڼه، دا تا سره ګاڼه ده پرته وي، ته دې فایده نه شې اخیستی. که فایده ته اخلي نو دا فایده سود دی. دا فایده څه دی؟ ډېرو خلکو ځمکې ګاڼه کړي دي، خلک یې کري، کورونو ته وړي هر څه. لږ خو د مسلو تپوسو کې موږ څه دومره لرې هم نه یو، د علماو سره کینی دي، حقاني ته ورشئ، غټ غټ علما پکې ناست دي، کومه خبره شک وي دا مسله داسې وشوې څنګه چل دی پوه به دي کي که نه. دی اور اوبو په مخه کړی دی چا نه تپوس نه کوي. دله پکې فایده ده، کوم څیز کې چې فایدې هغې څوک تپوس کوي. دی وایي اماني 15 کناله پټې او مانی د کال ته دومره غنم راځي، دی وایي جنا مال سود دی، دا دی مولا له ورځې دماغ وي خراب دی. پوسو کوي آخرت ته به ځو، رب سره ملاویږو، مړه کېږو به سترګې وپټو، چاله راوړي دي پټي نه دي بچولی راوړي، په دې قبر کې به دې بچي خلاص کړي. زه لږ خو ساعت لاړ شه د پلار قبر سره ودرېږه، تا خپل پلار سره څه وکړل، تا خپلې مور سره څه وکړل، ځه لږ معلوماتو که تا خلاص کړی شول چې تا به سبا خلاص کړي بچي. تاله سب تا خپل مور پلار ته څه فایده ورسوله چې سبا به تاله دا بچي فایده در ورسوي، چې دی لپاره حرام کې دی لپاره سود کې تاله به څه فایده رکړي. ته خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې ما خپل پلار ته څه فایده رسولې، په هغه قبر کې پروت دی، په هغه قبر کې مې مور به تله ما څه فایده رسولې. والله که په دې میاشت کې څوک دوالم ځي ودرېږي هم نه څوک قبر، په کال کې هم نه ځي، څنګه ته نه ځې دا ستا قبر ته هم نه راځي، څنګه چې ته وله نه کوې دوا داسې تالم دا بچي نه کوي. ولې حرام کوي، ولې خپل قبر. دا دویم قسم دی، دا دویم قسم دی چې دی به فایده یو څیز چا سره ګاړه شو نو دی به د هغې نه فایده پوه شوئ که پوه نه شوئ، پوه شوئ که پوه نه شوئ، که نه پوه چې دوباره درته ووایم لنډ درته یم د ګاڼه شوي څیز نه به فایده
څوک چې ته فایده اخلي سود کوي. سود دومره ګناه ده د 33 زناګانو نه سیوا ده. 1 روپۍ پوره هغه منونه غنم پرېږده، بلکې دومره لویه ګناه ده 2 درجې د ګناه، او ټولو کې کمه ګناه د مور سره زنا کول. زه نه وایم د خدای پیغمبر وایي، ما د خولې خبرې نه دي، د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. دریم قسم سود ربا د شراکت. دا سودم نن عام دی. دا سړی وایي زه کاروبار کوم خو پیسې ورسره نشته، سړی ښه دی، دی وایي 1 لاکھ روپۍ راکا، 2 لک روپۍ راکا، ماهانه به تاله 10 روپۍ په اوس دا مقرره ګټه چې کومه ده، مقرره ګټه چې کومه ده دا سود دی. داسې تاله پیسې درکوم 1 لک کاروبار کوم، ګټه راځي ستا پیسې دي او زما منډه ده، ګټه راځي ګټه هم نیمه ده، تاوان راځي تاوان هم نیم دی، ستا پیسې دي زما محنت دی. دا صحیح دی. خو که ته وایې چې 1 لاکھ یا 2 لکه درکوم او د میاشتې به ماله 10 روپۍ راکې، که ته ګټې که ته نه ګټې، که ته محنت کې که نه کې، که تا 1 لاکھ وګټلې هم به 10 راکې، او که تا بایلې نو هم به 10 راکې. دغه 10 اخیستل د پیسو پسې پیسې دا سود دی. پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ دې ته ربا د شراکت وایي. دا هم په معاشره کې عامه ده. خلک پیسې ورکوي که نه، وایي دومره بس د میاشتې مال راکې، دا سود کې راځي. دا څه کې راځي؟ سود کې راځي. ربا د شراکت دی ته وایي. څلورم قسم ربا د نسیې. دو څیزه دي، جنس یو دی. جنس څه دی؟ یو دی. نو د دې په خپل میس کې زیادت او کمې بنه کې. څنګه زمیندار سود ته راغمه چې زمیندار څنګه سود کوي، اوس درته ویمه. جنس یو دی، غنم دی. زمیندار کاکا راغی غنم کری، دته وایي د تخم غنم راکا، زه به تاله بیات من راکا، زه به 3 منه در کوم. واقعي بازار کې د تخم غنم چې دا عام په 2000 یا په 15,000 وي، خو جنس یو دی، قیمت ته جنس یو دی. په دې جنس کې زیادت او کمې نشي کولی. که زیادت دی واغستو، سود دی واغستو، حرام کار دی. خبر ورته کوم، بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دی، کجوری دی بیکار دی ورسره، دواړو جهانو سردار تراغ امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا دا کجوری ورکوما ډیری بورکم او خیب په لګي والم. الله پیغمبر ورته نه داسې مکوا، دا بیکار خرڅ کا، بیا په هغه پیسو باندې خی والا. جنس په جنس دی کې زیادت او کمې سود دی. پوه شئ که پوه نه شوئ؟ اوږه خلک کری، وی د تخم اوږه ګرانه ده، وی ته اوس راکه 1 دړۍ، نو چې اوږه وشي نو زه به درته بیا 3 دړۍ درکمه. وایي که نه وایي؟ خلک علي که نه علي؟ یاره که زه هسې لګیا یم، خلک علي یا زمیندار که نه علي؟ وایي ورته چې دومره راکه بیا به دومره در کومه. او ذهنیت دا دی چې د تخم غنم ګران دی، دا نور څه دي؟ او دا ذهن کې نشته چې د الله پیغمبر فرمایي جنس چې جنس یو شو، نه کې زیادت او کمې. جنس بدل شو، بله خبره، جنس بدل شو. غنم دی په جوارو په اوربشو، نه کې زیادت او کمې، هغې کې بیا زیادت او کمې هغه کولی شي. زیادت او کمې پکې کولی شي، خو نیټه پکې بیا نیټه پکې
زیادت او کمی به پکې خو نیټه به پکې نه وي لاس په لاس الله دا په معاشره کې یو قسم سودونه روان دي دارنګې یو سود دام روان دی او دا هم د پخوا زمانې دا سودونه سوسنی پخوا هم په جاهلیت کې هم د سود کاروبارونه به کېدل الله د پیغمبر د راتلو نه مخکې ارقم رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی د په یو سړي باندې وینځه خرڅه که په 800 روپۍ سوچ کوئ خبرې ته سوچ وکړئ لږ متوجه کو دی یې ویښ شئ صحابي دی وینځه یې په څو خرڅه که واپس یې ترې واغسته په 600 روپۍ په نقدو په قرض یې په 800 روپۍ ما تر سوچ وکړئ په قرض یې په 800 روپۍ خرڅه که واپس یې ترې په څو واغسته 600 روپۍ 600 روپۍ د هغه نغدې شوې دله خپله وینځه په ځای پاتې شو 200 روپۍ هغه څه شو یعنې 800 روپۍ هغه قرضدار شو دغه شانې نه ورکولې چې سود نه بچ شم دا یو طریقه وه اوس هم خلک کوي ته لاړ شه بارګین ته ګاډی به ولاړ وي دا پدې دی بوځې به هم نه تاله به په 3 لکه درکړي واپس به نه په 2 لکه والي لږ به ته قرضدار هم شي څوک ورته انډر پولی وي څوک ولې څه وي دا سود دی عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته پته ولګېده سمرا جهادنا کړي سمرا دعوتنا ترستړي نه کړي دا کاروبار چې هغه ټول دې ځای ته تباہ کړل واپس راغلم توبه وکړه رضی الله تعالی نن معاشره کې دا عام دي خلک د لذت لپاره یو سیل وي وابلی او هغه دې بارګینګ ته دې د شپږ بلکې شراکت کې ناس چیز بار نه دي پتا باندې بدلې ګما خو نه دی اغشتي دې بل ملګری شریکی کړه پتا یې بدلې خاص کوم ګاډه هغه دې باندې بولي هغه بل باندې هغه دې کې بدله کا بدله کا عمل بدله کوي نه دا شریک دي دا شی سود دي اگر چې دې هغه شو دې ورته شریک دي دې ول باندې جوړوي ما خو نه دی اغشتي دا شریک دي ورسره دې یو دې پیسې یې یا تا به چل ولا جوړې پیسې سود له چل جوړول دا سود دی دې وجنه دا کاروبار ہے بل خبره دا سود کې راځي چې سبا دا شری دی دا کاکا وي ما سره پیسې نشته موټر سایکل علم موبایل اخلم دا مالدار دی ګردي بندي پسې راځه د موږ سره سره دی هغه اخلي تو بیا هغه کیسونی کوکه تعالی وکړه اوس دا هغه دکاندار کاکا سره کاغره بل زینه هغه لري وی تعالی وی الکل موټر سایکل روان کا الکل سایکل روان کا الکل موبایل روان دا موټر سایکل دی کاکا لپیش تو لګي د سروې تو کې دې په پښتو کې دکاندار دا سره کاغره دا سروې تو باندې وسل دا سود دی دا کوم سره چې په کیسونو ورګي نظر به سیوا کی دا څه کوي سودي نو مثلا باندې وګورئ کوماله موقع خدلا کوماله موقع خو کوئی نشي کېږي بیا وغاله سي کچت لاندې ورې چې کوم دي د داسې ګل موټر سایکل دا دکاندار نمخ کې نواغس خپل قبضه کې راوستو او د سره بیا ځان د جدا پیا کوي نو په دې څه شی په سرویس ته پټه وړ راځي نو بیا جایز دی مثلا باندې کوئی شي کوئی نه شي ک کاکل هغه سره دی ټولې ګلو دی اخلي دل سبدا کسی کا قبضه ورته کینی دې په خلک د دوی کار کې یو سړی هغه سره پیسې هغه په کیسونو خلک له فریجونه اخلي ها واجب مرغه هغه ورته وایي موبایل اخلي خلک تاسو کوي کنه کوي دې ته یې سره خلک کوي کنه کوي ما ته ټول اخري خبرو په واسطه وي موبایل اخلي کچت تکاتوي دې سړي پرې دې ته وایي چې دا شرط نه یو سره نو دا سړی دا سود کاروبار دا څه کوي د سود کاروبار کوي
او که چېرته کاته نه وه ته په خپله قبضه کې راوستې د سر دوکان کې ولاړې کور کې ولاړې تا ته ویې راشه چې ډاکټر رسول یاره په دې پیسې خرڅوم کالې وایي کې ډېرې دماسې اوس د دواړو جوړه دې په سروې باندې یې کړې چاته کار ده په خپله قبضه کې راوستې بینک والا که تا له ټانکي دی نه موټر روان کا د هغه کاته وي نو دا سود کې راځي نور هم د سود ډېر قسمونه ډېرې خبرې دي احادیث دي او ضعیف دي انشاءالله که ژوند د خیر نو بلې جبې ته درغلو صلی الله تعالی علیه وسلم محمد وعلى آله